ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بیان داو چې الله حکم کړی دی چې اقیموا الصلاة منځ کوي اوس دا وزن او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلق ته نه لګي لیکن د اقیموا الصلاة حکم پیروي نه کول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګوري او دومره زور به چې د یو منځ په عوض کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت اندازه ولګوي چې د یو منځ په عوض کې به یعنی د الله د یو حکم په نافرمانی کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت دی او چې د سړی ټول ژوند د الله نافرمانه وي الله دې امان راکړي چې دا غیب سهار عزیزانو څنګه چې منځ فرض دی فرض دا معنا ده چې دا قطعی حکم دی بس دا بکې په ولاړې نشي کولې په ناستې به کې په ناستې نشي کولې په ملاستې به کې په اشاره به کې وکې نو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ د کولم فرض ضروریات د منځ چې دي دا زده کولم فرض دی اوس دو قسمه خلق دی یو قسم خلق داسې دی چې اډو منځ پیژنیم نه کوي هم نه وغیرہ یو قسم خلق داسې دی چې منځ کوي لیکن هغې ته احکام د منځ نه ورځي نو چاله چې احکام د منځ نه ورځي نو
د دوی مز ناقص ته ځکه چې یو فرض خود ته پورا کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګیا. اوس مثلا مانزه د پاره لویه مقدمه چې دا هغه اودس دی. اوس اودس کې څو فرض دي؟ دا عام منځګزارو ته نه ورځي. اودس کې فرض څو دي؟ یا اودس کې واجب څو دي؟ یا اودس کې سنت څو دي؟ دا نه ورځي. اوس چې دا نه ورځي نو اودس فرض دی چې اودس نه مزن کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دی پتا زده کول. نو د یو فرض خود ته مرتکب شوی، بل فرض ته تارک شوی، تا نه د زده کړې نو د هغې به سزا تا ته ملاوي. نو احکام د اودس چې دي دا هم فرض دی. د هغې تفسیر قرآن کړی دی. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مخونه وینځئ. اوس مخ وینځئ نو مخ تر کومه پورې وینځه؟ د مخ ایریا څومره ده؟ نو زما دې توبه بعضی سړی په دې اودس ځایونو کې چې وګورئ داله په چراده پکې شړاب بشي دې مخ ته بیا راواچي او ورسره به بیا لون لاس په سرم وهي او په دا مری به هم وهي خو څه لوی په قهر اخته نو نج یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس هم کیږي. د مخ ایریا دا د تندي ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د غوږ تر دې دې ځای ته څه وایي؟ نو زما عزیزانو غلط منځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او طالب په جنت درکړي؟ څنګه به چې ستا منځ غلط دی، ستا اودس غلط دی، بلکې دنیا په غسل کې ګرځي، دنیا په غسل کې ګرځي. په غسل کې کوم څیزونه فرض دي دا ښځې او نر پې پوه نه دي. تاسو تجربه وکړئ، زنانه چې لامبي د هغې سر کې کمسۍ وي او د سر د پاسه اوبه واړئ په ځان باندې او جامې واغوندي
اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې ښځه به په سر دومره وباچي چې د سر د ویختو بیخونو ته اوبه ورسي، د ویختو دننه بیخونه لامده شي، دا د پاسه په سر اوبه واچي. ګیره ده مثلا یو سړی دی غټه ګیره ده او ته غسل کې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دې لمده شي. دا د مخ سرمن نه لمده، بس اوبه په ځان واړی او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پیو، حالانکه باغی چرته غسل. نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي. منځونه په غسل کې کوي، ځکه چې د اودس او د غسل طور او طریقه نه ورځي، زده کړې نه ده. تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه، د اودس او د غسل او د منځ فرائض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي، سونه. زب خداوند چې هر یو مولا هم پې نه پوهیږي. نو دې وجه نه عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی، داسې احکام د منځ د کول فرض دی. نو احکامو د منځ کې یو اودسم، دا اودس طور و طریقه زده کول دا فرض. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ، لاسونه د دې څنګلې تر ګیټای پورې، د ګیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه، دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې، دا د خپې دا ګیټای چې ده تر دې دې پورې وینځل چې دي، دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده. کدی نه پاس دی وینځل شروع کو، بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووي او تر دې دې پورې خپه وینځي. نو په اودس کې تر دې دې پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوږونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي، ښه بوسخکۍ ورته نه وایي، نو کڅوړی ورته. د دې نرمو او د دې اریې ترمنځه د دې زنې نه یو انچای لاندې دا ایریا د مخ ته دا دومره حصه به وینځي، دا به لمده او دومره به لمده چې یو ساس کې یا 2 ساس کې اوبه تې پریوځي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د سلو اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوي، دا اسراف دی. او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړه ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي ستا په مخ کې، او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکي او تا ورپسې نیت ونه تړلو، نو تارک الجماعت شیطان اخرس، د
د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې بمنیت کوي ځان نه به خګاڼي ته چې هغه پسې نیت نه تاریخ ځان به داغه نه خګاڼي او چې ځان داغه نه خګاڼي نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف. نو کومې صيغه د امر چې د